السلام علیکم ډیر سټوډنټس. امید ساتم چې تاسو ټول په خیر خیریت سره یئ. تاسو چېرته په یو پیکټ او یا په یو بوتل باندې غور کړی دی چې هغې باندې لیکلی شوي H2O CO2 او یا C6H12O6. نو تاسو چېرته په دې باره کې سوچ کړی دی، غور او فکر کړی دی چې آخر د دې مطلب څه دی او دا ولې لیکلی شوی دی؟ آیا دا څه رینډم لیټرز دي او یا څه رینډم نمبرز دي؟ بالکل هم نه، بلکې دا د کیمستري په ژبه کې یو سیکرټ دی چې بعض خلک دې ته د پیریانو ژبه هم وایي. نو نن به مونږه د دغې پیریانو ژبه کې دغه سیکرټ معلومولو کوشش کوو چې آخر د دې مطلب څه دی. نو اوس که چېرې مونږه د دغې پیریانو ژبه کې دغې سیکرټس معلومولو کوشش وکړو، نو دغې سیکرټ ته څه وایي؟ کیمیکل فارمولا. دې ته څه وایي؟ کیمیکل فارمولا. نو نن به مونږه د کیمیکل فارمولا باره کې سټډي کوو چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي او د دې ټایپس څه دي. نو که چېرې تاسو پاست پیپر وګورئ، نو په پاست پیپرز کې تاسو ته به کوېسچنز ډېر میلاو شي چې په هغې کې څه باره کې تپوس کړی، د کیمیکل فارمولا باره کې تپوس کړی. دغه کوېسچنز چې کوم دي دا لانګ کوېسچنز هم کیدی شي او شارټ کوېسچنز هم کیدی شي. نو که چېرې لانګ کوېسچن رالی نو دا به تاسو څنګه اټمپټ کوئ، او که چېرې شارټ کوېسچن رالی نو تاسو به دا څنګه اټمپټ کوئ. نو که چېرې لانګ کوېسچن رالی نو تاسو به کیمیکل فارمولا ولیکئ او بیا به د دې چې کوم دی تاسو ټایپس ډسکس کوئ او د دې به چې کوم دی ډفرنټ اگزامپل هم ولیکئ. دا ټول به چې کوم دی تاسو څخه څه جوړ شي؟ یو لانګ کوېسچن به جوړ شي. او که نه چېرې تاسو ته کوېسچن رالی د شارټ کوېسچن باره کې یا یو شارټ نوټ باره کې، نو تاسو به دا کوېسچن څنګه اټمپټ کوئ؟ تاسو به بیا چې کوم دی سمپل کیمیکل فارمولا ولیکئ چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي، او دا به چې کوم دی نو سلایټلی ایکسپلین کوي او بیا به تاسو څه وکئ؟ بیا به تاسو د دې یو څو اگزامپلز ورکئ. دا به تاسو څخه یو شارټ کوېسچن ته دی کمپلیټ شي. نو ځئ چې سټارټ واخلو د کیمیکل فارمولا نه چې دا کیمیکل فارمولا وایي څه ته. نو اوس که چېرې مونږه کیمیکل فارمولا ته وګورو، نو کیمیکل فارمولا چې کوم دی دا مونږ څخه یو representation دی. chemical formula موږ څه څه it is a representation. representation څه دی؟ یو څیز represent کول، یو څیز لیکل. د څه representation دی؟ it is a symbolic representation. دا تاسو څه څه دی؟ دا تاسو څه دی simple representation نه دی، بلکې دا تاسو څه یو symbolic representation دی. representation دی یو symbolic representation دی. اوس دا symbolic څه ته وایي؟ symbolic چې کوم دی دا ټرم راغلی دی د سیمبلز نه. اوس که چېرې مونږه سیمبل ته وګورو، نو دا په پریویس ټاپک کې مونږه آلریډي ډسکس کړی دی چې سیمبل څه ته وایي. سیمبل دې ته وایي چې مونږ څخه فار ایگزامپل یو ایلیمنټ دی، هغه تاسو څخه هر یو ایلیمنټ کېدی شي. فار ایگزامپل دې کیس کې چې کوم دی مونږه څه واخلو؟ هایدروجن واغسته. نو مونږه یو ایلیمنټ واغسته او دغه مونږه په یو شارټ لیټر سره ریپرزینټ کو، یو شارټ لیټر سره څه وکړو؟ ریپرزینټ کو. نو که چېرې مونږ دغه یو شارټ لیټر سره ریپرزینټ کو، نو دغه شارټ لیټر به مونږه کم ځای نه راوچتو؟ دغه شارټ لیټر به مونږه راوچتو د دغه ایلیمنټ فرست لیټر نه. نو که چېرې مونږه د دغه ایلیمنټ فرست لیټر راوچت کو او هغه صرف او صرف هغه ولیکو، نو تاسو څه شو؟ سیمبل شو. نو د هایدروجن چې کوم سیمبل دی هغه څه دی؟ H. نو دغه شان که چېرې مونږه څه وکړو؟ یو کمپاوند او یا یو مالیکیول ریپرزینټ کو. څنګه یې ریپرزینټ کو؟ سیمبالیک ریپرزنټیشن د هغې وکړو. د دغې سیمبالیک ریپرزنټیشن ته څه وایي؟ دغې سیمبالیک ریپرزنټیشن ته وایي کیمیکل فارمولا. د دې ډیفینیشن تاسو ته څه شو؟ It is a symbolic representation of a
compound دا تاسو څه دی دا تاسو کا د compound چې کوم دی یو symbolic representation دی دغه ته څه وایي chemical formula نو اوس دا chemical formula چې کوم دی دا ته دا شانو مل شي it is the abbreviation تاسو څه دی یو abbreviation دی abbreviation هم دغه short name ته وایي it is abbreviation which is used for د سره لپاره یوز کیږي it is used for the full name دا تاسو څه دی دا تاسو څه دی یو abbreviation which is used for the full name of a compound دا د compound چې کوم د تاسو کا دا د هغه full name د لپاره استعماليږي صحیح شو نو دا تاسو څه شو دا تاسو کا شو chemical formula ښه نو اوس دا chemical formula به مونږه لیکو څنګه دا chemical formula چې کوم دی دی به مونږه لیکو دا chemical formula چې کوم دی مونږه به لیکو by writing څنګه writing symbols of an element چې کله مونږه د یو element چې کوم دی نو symbol ولیکو او بیا یې څه وکړو and put together all these symbols او بیا دا ټول symbols چې کوم دي یو ځای کو دا به چې کوم دی تاسو څه جوړ کی دا به تاسو جوړ کی یو chemical formula نو په دې طریقې باندې چې کوم دی تاسو بس کوی یو chemical formula لیکئ د څه chemical formula به لیکئ of a compound for example اوس کچری مونږه یو example واخلو H2O نو اوس دا H2O څه ته وایي دا وایي واټر ته نو دا واټر تاسو کا جوړ شوی د څه نه دی هایدروجن پلس اکسیجن د هایدروجن سمبل تاسو کا څه دی H او د اکسیجن تاسو کا څه سمبل دی O په واټر کې چې کوم دی چې د هغې فارموله ده تاسو کا H2O په دې کې تاسو کا د هایدروجن ریشو څومره دی یعنی د هایدروجن چې کوم اټمز دي هغه څومره دي 2 او د اکسیجن څومره دي یو نو دا دواړه چې کوم الیمنټس دي ته دې سمبل او ته دې چې کوم تاسو کا نمبر دی هغه به څه ولیکي هغه به کمباین کې د دغه نه به چې کوم دی تاسو څخه څه جوړ شي د دغه نه به تاسو څخه جوړ شي کیمیکل فارمولا نو د واټر کیمیکل فارمولا تاسو کا سدارنګ به جوړ شي نو اوس چې کوم دی دا موږ ته سباره کې انفارمیشن راکړي دا chemical formula چې کوم دی دا موږ ته انفارمیشن راکړي it gives us it مطلب چې دا chemical formula gives us information about دا chemical formula موږ ته انفارمیشن راکړي چې what types of atoms or elements are present in a compound چې په دې compound کې تاسو کا کم elements موجود دي دویم چې دغه elements چې کم دي یا دغه atom چې کم دي ته دې ترمنځ ریشو څه ده نو it also tells us about the ratio of different atom which is present in a compound چې په دې اټم کې په دې کمپاوند کې چې کوم دی
کم اټمز موجود دي او د دې ترمنځ ریشو څه ده. څنګه چې موږ اگزامپل واغسته د واټر H2O. واټر چې کم دی یا H2O چې کم دی د تاسو څخه جوړ شوی دی د هایدروجن نه. نو ګر موږ ته د انفارمیشن راکړل چې په دې کې هایدروجن موجود دی او په دې کې تاسو بل څه موجود دي، اکسیجن موجود دی. او په دغه کې چې کم هایدروجن دی د هغې ریشو څه ده او په دغه کې چې کم دی د اکسیجن ریشو څه ده. نو ګورئ په دې کې چې کم دی نو هایدروجن موجود دی، اکسیجن موجود دی. د دې موږ ته دې باره کې انفارمیشن راکړو چې what type of atom or element is present. بل دې موږ ته دې باره کې انفارمیشن راکړو چې په دې کې تاسو کا د اټمز یا الیمنٹ چې کم دي په کم ریشو سره موجود دي. نو it also tells us about the ratio of atom which is present in a compound. صحیح شو. دا ټول چې کم دی تاسو کا د کیمیکل فارمولا شو. دینه علاوه ته یو بل اگزامپل هم ورکول شي چې هغه تاسو څخه دی CO2. CO2 means carbon dioxide. په دې کې تاسو کا کاربن موجود دی، په دې کې چې کم دی تاسو کا اکسیجن موجود دی. ښه نو کاربن چې کم دی تاسو کا څومره ریشو کې دی او اکسیجن تاسو کا څومره ریشو کې دی. نو د دې فارمولا تاسو څخه جوړه شو کیمیکل فارمولا CO2. دغه شان چې کم دی موږ د ګلوکوز څخه چیرې وګورو C6H12O6. دا تاسو څه شو ګلوکوز. نو څنګه چې موږ ګلوکوز ته وګورو نو د ګلوکوز کې چې کم دی تاسو کا څو ټایپس اف الیمنټس موجود دي، 3 ټایپس اف الیمنٹ موجود دي، کاربن، هایدروجن اینڈ اکسیجن. کاربن، هایدروجن اینڈ اکسیجن. تاسو کا په ګلوکوز کې څو الیمنټس موجود دي، 3 ډیفرنٹ قسمه الیمنټس موجود دي. کاربن موږ د سینه ریپرزینټ کوو د سینا، هایدروجن موږ د سینه ریپرزینټ کوو H نه، او اکسیجن موږ د O نه ریپرزینټ کوو. نو په دې کې تاسو کا دا 3 ډیفرنٹ ټایپس اف الیمنټس موجود شو. ښه اوس چې کم دی د دې ریشو څنګه چې موږ وې موږ ته دا د دې صرف او صرف الیمنٹ باره کې انفارمیشن نه راکوي چې په دې کې دا پلان کې الیمنٹ موجود دی، بلکې دا موږ ته دې باره کې هم انفارمیشن راکوي چې د دې ترمنځ ریشو څه ده. نو کاربن چې کم دی نو 6 الیمنٹ موجود دي په ګلوکوز کې، د هایدروجن چې کم دی نو 12 الیمنټس موجود دي په ګلوکوز کې، او د اکسیجن هم 6 الیمنٹ موجود دي په ګلوکوز کې. دا چې کم دی ته دې څه شوه ریشو شوه. نو څنګه چې موږ ته دې سمپلیسټ ریشو فایند اوټ کو نو دا دواړه چې کم دا درې واړه چې کم دی په 6 باندې کله ډیوایډ کړئ تاسو دا تاسو څخه سمپلیسټ ریشو راشي 1:2:1. دا ته دې سمپل ریشو شوه او ته دې چې کم دی نو دا مالیکولر ریشو شوه. دا ټول چې کم دی تاسو څخه څه ایگزامپل شو، دا ټول تاسو څخه ایگزامپل شو د کیمیکل فارمولا. نو اوس چې کم دی موږ څخه د دې ډیفرنٹ ټایپس دي. نو ټایپس اف chemical formula. The formula موږ څخه څو ټایپس دي د chemical formula. The chemical formula are 2 types. د موږ څخه څو ټایپس دي؟ 2. یو چې کوم دی هغه د موږ څخه molecular formula. دویم چې کوم دی موږ څخه empirical فارمولا. نو لومړنی به چې کوم دی مونږه سٹارټ واخلو د مالیکولر فارمولا نه، چې دا مالیکولر فارمولا څه ته وایي. مالیکولر فارمولا چې کوم دی د تا ته ریپرزینټ کوي، څه ریپرزینټ کوي؟ د ایگزیکٹ نمبر. اٹ tells us or shows. دا موږ ته څه باره کې وایي؟ دا موږ ته وایي actual number of atoms present in a compound. دا موږ ته چې کوم دی نو actual number شو کوي، یعنی چې تاسو کا په یو کمپاوند کې څومره اټم موجود دي، یعنی کم اټم موجود دي او د هغې تعداد څومره دی، د دې ایکچوال نمبر تا ته هغه شو کوي. نو که چېرې تاسو کا یو فارمولا وي، کیمیکل فارمولا وي او هغه تا ته ایکچوال نمبر شو کوي د الیمنټس،
هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي مالیکولر فارمولا. هغې ته څه وایي؟ مالیکولر فارمولا. د دې چې کوم دی تاسو کا ډیفرنٹ اگزامپلز دي. یعنی مالیکولر فارمولا چې کوم دی تاسو څخه دا په شارټ کوېسچن کې هم راتلی شي چې وات از مالیکولر فارمولا. نو تاسو به چې کوم دی مالیکولر فارمولا ډیفینیشن ولیکئ، سمال ایکسپلینیشن به وکئ او بیا به څه وکئ؟ د دې اگزامپلز به ورکئ. نو د دې اگزامپلز تاسو څخه څه دي؟ د دې اگزامپل دي تاسو څخه د ګلوکوز. اوس که چېرې مونږ ګلوکوز ته وګورو نو ګلوکوز څنګه چې مونږ د کیمیکل فارمولا ډیفینیشن کې ووی چې ګلوکوز چې کوم کیمیکل فارمولا دی هغه تاسو څه دی؟ C6H12O6. دلته وګورئ دا تاسو وایي چې کاربن په دې کې شپږ موجود دي، دغه شان چې کوم هایدروجن دی په دې کې 12 موجود دي او اکسیجن چې کوم دی په دې کې شپږ موجود دي. دا وګورئ تاسو کدا څه شو؟ actual number of atoms present in a compound. دا تاسو څه باره کې وایي؟ دا تاسو وایي the actual number of atom present in a compound. شپږ تعداد دی په ګلوکوز کې، دغه شان چې کوم دی نو هایدروجن 12 تعداد دی او د اکسیجن شپږ تعداد دی. دا تاسو څه شو؟ actual number شو. نو هغه یو فارمولا چې هغه تاسو actual number شو کوي د یو کمپاوند، هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي مالیکولر فارمولا. دا تاسو څه شو؟ مالیکولر فارمولا. دغه شان که چېرې موږ یو بل اگزامپل واخلو، اگزامپل سیکنډ د بنزین. نو د بنزین که چېرې موږ فارمولا ته وګورو، کیمیکل فارمولا ته وګورو نو C6H6. دا تاسو څه دی؟ دا تاسو څه دی؟ یو کیمیکل فارمولا ده. دا کیمیکل فارمولا تاسو کا ده، خو دا تاسو کا کم ټایپ اف کیمیکل فارمولا ده. موږ څخه دوه ټایپس دي د کیمیکل فارمولا، یو د مالیکولر فارمولا او بل د تاسو کا امپیریکل فارمولا. نو مالیکولر فارمولا هغه یو فارمولا چې هغه اکچوال نمبر تاسو شو کوي. نو دلته که چېرې موږ بنزین ته وګورو نو بنزین کیس کې چې کوم دی څو اټمز موجود دي؟ دوه اټم موجود دي، کاربن اینڈ هایدروجن. کاربن تعداد څومره دی؟ شپږ. هایدروجن تعداد تاسو کا څومره دی؟ شپږ. نو ګورئ چې کوم دی تاسو شو کوي؟ اکچوال نمبر شو کوي د کاربن او د هایدروجن. نو هغه یو فارمولا چې هغه تاسو اکچوال نمبر شو کوي هغه ټایپ اف فارمولا ته وایي یا هغه ټایپ اف کیمیکل فارمولا ته وایي مالیکولر فارمولا. دا تاسو کا ته دی second example show. This is second example show the molecular formula. Second type چې کوم د موږ څخه د chemical formula هغه دی empirical formula. نو empirical formula چې کوم دی it tells us or shows دا تاسو سباره کې انفارمیشن درکوي یا تاسو سباره کې وایي دا تاسو وایي the smallest it shows or tell us about the smallest or simplest ratio of elements of n elements present in a compound. هغه یو فارمولا چې هغه تاسو انفارمیشن درکوي سباره کې چې په دې کې چې کوم الیمنٹ موجود دی نو د هغې سمپلیسټ ریشو څه ده یا سمالسټ ریشو څه ده. نو که چېرې تاسو د دې باره کې انفارمیشن درکوي نو هغې ته وایي امپیریکل فارمولا. او د امپیریکل چې کوم تاسو کا مطلب دی empirical also means or empirical means experimental. empirical څه مطلب دی؟ experimental. نو دا empirical فارمولا چې کوم دی ته به ایکسپریمنٹ پرفارم کې دغه ایکسپریمنٹ بدولت د ایکسپریمنٹ په وجه باندې
د څه په وجه باندې د ایکسپریمنٹ په وجه باندې تاسو کبا سمپلیسټ ریشو معلومه شي د څه د ډیفرنٹ الیمنټس د کم یو الیمنټس چې په کمپاوند کې کم الیمنٹ موجود دي او د دې سمپل ریشو څه ده دا به تاسو څنګه معلومیږي د ایکسپریمنٹ نه موږ څه وی ایکسپریمنٹ چې کوم دی دا د امپیریکل یو بل نوم دی یا د امپیریکل معنی څه ده ایکسپریمنټل د ایکسپریمنټل یا د ایکسپریمنٹ په وجه باندې چې کچریتا ته یو سمپلیسټ ریشو معلومه شي د الیمنٹ چې په دې کمپاوند کې پلان کې الیمنٹ موجود دی او د دې سمپلیسټ ریشو تاسو کا دا نو دغه تاسو وای امپیریکل فارمولا وای یعنی تاسو کا دا د ایکسپریمنٹ نه پس رااله د دغه په وجه باندې دته نوم ورکو امپیریکل فارمولا نو اوس چې کوم دی امپیریکل فارمولا موږ څخه ډیفرنٹ examples دي کم examples دي اوس په 1 by 1 سر ډیفرنٹ example study کو لمنه کچې موږ example study کو هغه به موږ واخلو د بنزین نه څنګه چې اوس بنزین موږ په مالیکولر فارمولا کې الریډي وې نو دا به تاسو ته اسانه وي ته دغه وجه باندې چې کوم موږ به لمنه بنزین study کو د بنزین مالیکولر فارمولا تاسو څه وا C6H6 نو اوس کچې موږ دا ټوټل فارمولا په څه باندې ډیوایډ کو په 6 باندې ډیوایډ کو یعنی د کاربن چې کم دی او هایدروجن چې کم دی دا مونږه د دې دا نمبر په 6 باندې ډیوایډ کو نو تاسو که بسو شي تاسو که چې کم دی د دې دا 6 د سره کینسل شي دا شامل د 6 سره دبل 6 کینسل شي تاسو که براشي CH دا وګورئ تاسو که دا څه شو کوي تاسو که دا اټم 12 کې شو کوي چې په دې کمپاوند کې تاسو کا دا اټم موجود دي او بل تاسو کا دا شو کوي دا تاسو کا شو کوي سمپلیسټ ریشو څنګه شو 1 ریشو 1 وګورئ دا تاسو کا سمپلیسټ ریشو شو او کنه شو په دې کیس کې تاسو کا دا 6 ریشو 6 شو او په دې کې تاسو کا د دې سمپلیسټ ریشو شو دا تاسو کا څه شو امپیریکل فارمولا اوس کچري مونږه یو بل اگزامپل ته وګورو چې هغه هم مونږه الریډي په مالیکولر فارمولا کې ډیسکس کړو چې هغه مونږ څخه ग्लूकोज د ग्लूकोज مالیکولر فارمولا څه ده C6H12O6 بالکل صحیح دا ته دې څه شو فارمولا شو ها دا چې ته دې فارمولا شو ته دې ریشو تاسو څه شو 6 12 6 دا تاسو څه شو کوي اکچوال نمبر شو کوي نو که چې اکچوال نمبر شو کوي هغه مالیکولر فارمولا راځي خو که چې دا تاسو کا سمپلیسټ ریشو شو کوي نو هغه تاسو څه شو هغه تاسو کا شو امپیریکل فارمولا دینه 1 رااله هغه شانت دینه 2 رااله او دینه تاسو کا سره رااله 1 ریشو 2 ریشو 1 دا تاسو کا شو سمپلیسټ ریشو شو دا تاسو کا شو امپیریکل فارمولا اوس که چېرې موږ یو بل اگزامپل ته وګورو اگزامپل 3 موږ څخه صدا قسمه ده اسیټایلین کې د شي تاسو اوریدلې د اسټایلین چې کم ده موږ څخه صدا قسمه سټرکچر ده نو وګورئ د کې چې کوم تاسو کا 100 کاربن دي په دې کې تاسو کا 2 کاربن شو نو C2 سو هایدروجن شو H2 دا ته دې چې کوم دینو مالیکولر فارمولا شو ته دې سمپلیسټ فارمولا په تاسو کا څنګه وي ته دې چې کوم سمپلیسټ فارمولا تاسو کا د شان به جوړيږي د دواړه چې کوم دې په 2 باندې ډیوایډ په مینیمم نمبر باندې چې دا تاسو کا سمپلیسټ کنورټ شي او هغه مزید نه سمپلیسټ کیږي نو دا چې کوم دې تاسو کا سره له 1 ریشو 1 یعنی په دې کې تاسو کاربن موجود دی او هایدروجن موجود دی او د دې ریشو تاسو کا سره 1 ریشو 1 نو دا هم تاسو کا امپیریکل فارمولا شو اوس چې کوم دین موږ څخه ډیفرنٹ اگزامپلز دلته دي د دواړو یو ټیبل به موږ جوړ کړو ټیبل کې چې کوم دین موږ بدلته ولیکو name of compound دلته به چې کوم شي تاسو کا molecular formula دلته به شي تاسو کا empirical formula ها نو فرست एग्जांपल چې کوم د موږ څخه هغه د اسیټیک اسید د اسیټیک اسید کچري مونږه دغه ته وګورو فارمولې ته وګورو هغه موږ څخه صداشن قسمه ده CH3
CH3 C डबल बॉन्ड OOH دا موږ څه دی اسیټیک اسید دې کې چې کوم تاسو کاربن کاونټ کوي کاربن سو دي 1 2 کاربن سو شو 2 دغه شان چې کوم دی په دې کې اکسیجن کاونټ کوي لومړی به چې کوم دی ورپسې به موږ بیا هایدروجن کاونټ کوو چې هایدروجن په دې کې سو دي 3 دا شو او یو دا شو نو سو شو H4 اکسیجن سو شو 2 دا ته دې څه شو مالیکولر فارمولا سمپلست فارمولا به ته دې سره راځي CH2O دا ته دې څه شو امپیریکل فارمولا بل اگزامپل چې کوم دی تاسو څخه هغه دی بنزین چې کوم تاسو څخه مالیکولر فارمولا دا C6H6 امپیریکل فارمولا CH بل اگزامپل دی موږ څخه د ګلوکوز دا څه اگزامپل چې کوم دی زه په دې وجه ریپیټ کوم چې تاسو دا زده کړئ او بیا تاسو په ذهن کې وي نو تاسو چې کوم دی په پیپر کې رااله چې دا تاسو په اسانتیا سره لیکئ C6H12O6 CH2O نو څنګه چې موږ د دې دواړو ته وګورو نو په دې دواړو کې چې کوم تاسو کا امپیریکل فارمولا د دې دواړو سیم ده خو ته دې مالیکولر فارمولا ته وګورئ ته دې مالیکولر فارمولا تاسو څخه څه ده ډیفرنٹ ده نو ضروری نه ده چې تاسو صرف امپیریکل فارمولا ته وګورئ او دغه امپیریکل فارمولا نه چې کوم دین تاسو وایي چې دا پلان کې کمپاوند دی نه امپیریکل فارمولا تاسو چې کوم دین سمپل چې کوم دینو دا شو کی چې په دې کې تاسو کم الیمنٹ ته او ته دې ریشو سره د ایگزیکټ نوم د پاره چې کوم دین تاسو کا مالیکولر فارمولا ضروری ده دلته وګورئ امپیریکل فارمولا د اسیټیک اسید د پاره او امپیریکل فارمولا د ګلوکوز د پاره سیم ده که چېرې موږ مالیکولر فارمولا ته وګورو نو مالیکولر فارمولا د اسیټیک اسید او ګلوکوز د پاره ډیفرنٹ ده نو دا په ذهن کې یاد وساتئ اسنه چې تاسو امپیریکل فارمولا ته وګورئ او امپیریکل فارمولا نه تاسو د هغې صرف او صرف نیم ولیکئ چې دا پلان کې شی دی بل چې کوم دین موږ څخه اگزامپل هایدروجن پر اکساید اوس که چېرې موږ هایدروجن پر اکساید ته وګورو نو د هایدروجن پر اکساید چې کوم موږ څخه فارمولا ده مالیکولر هغه صدا قسمه ده H2O2 او د دې امپیریکل فارمولا موږ څخه جوړیږي HO نیکسٹ اگزامپل د موږ څخه د واټر چې کوم د تاسو څخه فارمولا H2O ده او د دې چې کوم امپیریکل فارمولا ده هغه هم H2O ده ولی ځکه چې دا مونږه سمپلست هول نمبر ته نشو دا کولای سمپلیفای کولای یعنی سمپلست هول نمبر دلته چې کوم تاسو 2 دی او دلته 1 دی دا چې کوم موږ مزید نشو سمپلیفای کولای نو که چېرې مونږه یو مالیکولر فارمولا هغه مونږه مزید نشو سمپلیفای کولای نو د هغې چې کوم تاسو کا امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا به تاسو څخه بیا سوي سیم به وي که چېرې ته مزید هغه نشي سمپلیفای کولای نو هغه دغه فارمولا تاسو کا بسوي سیم به وي بل چې کوم دین موږ څخه اگزامپل هغه دی د واټر خو او شو د هغې نه پس د موږ څخه میتین اوس که چېرې موږ میتین ته وګورو د هغې مالیکولر فارمولا تاسو کا CH4 ده دغه شانته دی امپیریکل فارمولا هم تاسو کا څه ده CH4 ولی CH4 ته دی فارمولا ده ځکه چې دا موږ هم نشو سمپلیفای کولی ته دې دواړو چې کوم تاسو کا فارمولا از دی مالیکولر اینڈ امپیریکل فارمولا ته دې دواړو هغه تاسو کا څه دي سیم دي اوس که چېرې موږ امونیا ته وګورو نو په دې کیس کې چې کوم دی تاسو کا د دې مالیکولر فارمولا کیمیکل فارمولا NH3 ده اوس چې کوم دی دا هم موږ نشو سمپلیفای کولی نو ته دې چې کوم دی تاسو کا امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا هم سره سیم ده دا خو چې کوم دی ته دې ډیفرنٹ اگزامپل شو د څه اگزامپل شو کیمیکل فارمولا مالیکولر فارمولا اینڈ امپیریکل فارمولا نو دا ځان څخه نوٹ کړئ سم ټایم the molecular formula and empirical formulas are same نو که چېرې امپیریکل او مالیکولر فارمولا سیم وي نو په دې باندې به تاسو کنفیوز کیږئ نه اصلا چې تاسو کنفیوز شئ او هغه ځای نه بیا تاسو ټینشن واخلئ او مزید کوېسچن تاسو نشئ اټمپټ کولی
نو دا ذهن کې کېدی چې مالیکولر فارمولا او امپیریکل فارمولا تاسو څخه کله کله سیم هم کېدی شي. صحیح شو؟ څنګه چې موږ دلته وویل امونیا شو، نو امونیا NH3 او NH3 دا مالیکولر فارمولا شو او دا تاسو څه شو؟ امپیریکل فارمولا. دغه شان که چېرې موږ میتین ته وګورو دا تاسو څه شو؟ مالیکولر فارمولا او دا تاسو څه شو؟ امپیریکل فارمولا. دینه علاوه تاسو نور هم اگزامپلز کې دي شي. هغه اگزامپل شته تاسو د کاربن ډای اکساید کې چې کوم دی تاسو کا د دې مالیکولر فارمولا هم CO2 ده او دا شان امپیریکل فارمولا هم تاسو کا د دې څه ده؟ CO2. دا ډیفرنٹ چې کوم تاسو کا اگزامپلز دي چې د هغه امپیریکل او مالیکولر فارمولا تاسو څه دي؟ سیم دي. نو نن خو چې کوم دی نو مونږه څه ډسکس کړل؟ نن مونږه ډسکس کړل چې what is chemical formula, what are the different types of chemical formula. There are two different types of chemical formula, which is empirical formula and molecular formula. ان شاء الله سبا چې کوم دی نو مونږه به مزید دا chemical formula ډسکس کوو چې derivation of chemical formula. کومه chemical formula؟ molecular formula. چې موږ به د molecular formula څنګه ډیرایو کوو، دې باندې چې کوم دین موږ بیا ډیفرنٹ اگزامپلز هم سټډي کوو. ان شاء الله سبا به بل ټاپک سره ملاویږو. امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوی وي او که چېرې هم تاسو دا ویډیو خوښه شوی وي نو پلیز دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم ترې نه فایده واخلي. د الله په امان.